ډیر محترم حاجي عنایت الرحمن صاحب دی وخت موږ سره په لاین دی دوی نه تپوس کوو چې یاره د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین چیرمین پرویز خټک صاحب ورځې مخکې د جلسه شوې وه چې هغه څه پوزیشن و بل د الیکشن باره کې تاسو څه وایي د نګران حکومت دی به په دې دغه باندې پوره شي که نه بسم الله الرحمن الرحیم لومړۍ خبره خو د الیکشن وکړو ځکه چې دا اهم ده پاکستان یو جمهوري ملک دی په یو جمهوري طریقه باندې یو جمهوري جدوجهد باندې آزاد شوی دی قائد اعظم محمد علي جناح چې دی یو پرامن جدوجهد کړی تحریک پاکستان یو ډېر لوی تاریخ دی یو ډېر یو ځلانده تاریخ دی چې ټول د پاکستان قوم او مطلب چې کوم خلک د پاکستان په دې علاقه کې نه راتله هغه خلکو د دې دپاره قربانۍ ورکړي عزتونه یې لوټ شوي دي شهیدان شوي دي پکې زموږ پېغلې زنانه ځوانان بوډاګان دا د څه دپاره دا یو ډېر لوی عظیم مقصد او هغه مقصد دا و چې دا ملک چې دی دا به زمونږ د اسلام دپاره یو نمونه د ټول پاکستان ټولې دنیا دپاره هغه پاکستان 15 اویا کاله وشو چې هغه د یو څو خلکو د یو څو خاندانونو په نرغه کې دی د جمهوریت په نوم باندې هم د دې سره ګډوډ کېږي جمهوریت چې کوم پارټۍ د هغه نوم اخلي دا نوم استعمالوي د هغې په خپلو پارټو کې جمهوریت نشته دی خاندانونو کلبونه دي او هغه په دې ملک باندې مسلط دي هغه د اسټابلیشمنټ سره ملو دي او مطلب په شریکه باندې د عمل خوري لوټي یې تباه کوي یې د دې قوم سره د عوامو سره هیڅ قسم کار نشته دی بس د دې کار دا دی چې د عمل لوټ کړي د خلک لوټ کړي د پیسه د عوامو ووایي او مطلب دی چې بیا په دې باندې مزې کوي او دا ټول یو مشترکه د دې ګیم دی پارټۍ نوې نوې راوباسي چهرې نوې نوې رامخکې کړي خلک هماغه دي هماغه مافیا ده چې په دې ټول قوم باندې د 75-76 سال نه مسلط ده او جماعت اسلامي په دې حالاتو کې د دې حالاتو سره مقابله کوي د اول نه تر اخره پورې جماعت اسلامي په دې کې یو ډسپلین دی په دې کې یو سټینډرډ دی په دې کې یو کوالټي ده د اسلام د قرآن او حدیث په ټول باندې پوره دي په دې کې امانت دی دیانت دی په دې کې خدمت دی او دا ټول دا قوم یې مني خو دا قوم د خپل رایې ته او خپل اوپینین ته حق رایې دهي ته دی نه پرېږدي خلک یو له ووټ ورکړي او دې نور خلک رامخکې کړي هغه په زور زبردستۍ باندې په غلا بزدۍ باندې مخې راولي او ملک په دې طریقه باندې لوټ کېږي د دې خلکو دا مینډیټ نه دی چې دا کومې اوس کینولي دي د نګران په نوم باندې دي په کار دا چې په خپل ټایم کې خپل الیکشن کړی وی اوس دوی دا شوشه راویسته چې یاره دا به نوې حلقه بندۍ کېږي سنسس به پوره کېږي نو دا سنسس لپاره خو ډېر ټایم وکړه په کار دا چې په هغه وخت کې دا پوره شوې وي هغه وخت کې ځکه پوره نه کوو چې دې وخت ته خبره راوسته چې یاره مونږ به مطلب دی د خپلې خوښې حکومت به راولو او مطلب دی چې څه مونږ غواړو هغه به کېږي نن د 76 سال د سیاستونو د دې پارټو او د دې اسټابلیشمنټ نتیجه دا ده چې قوم چې دی هغه ذلیله دی رسوا دی خوار دی او د دې ملک چې دی نه دې سره حل شته دی پارټو سره حل شته دی واحد حل نن چې دی جماعت اسلامي زموږ عوامو وایي چې د ټولو مزما اوس جماعت اسلامي نمبر جماعت اسلامي ازما وکړئ جماعت اسلامي سره ودرېږئ انشاءالله خدای پاک به ستاسو باندې رحم وکړي خدای پاک به تاسو له دې مسایلو نه وباسي او دا قوم او دا ملک دا چې کومه جلسه موږ د ځوان دلته په نوښار کې وکړو ډېرې تورې مورې ویشتې نو موږ اول خو دا تپوس کوو چې عمران خان چې دی په جیل کې دی نو دی بهر څنګه دی 14 کاله خو ده حکومت وکړو ده وزارت اعلی وکړو ده چې دی ډیفینس منسټر پاتې شو دی څنګه بهر ګرځي دویمه خبره دا ده چې ده کوم کرپشن کړی دی کوم اغلا یې کړې ده هغه له ټوله معاف شو په دې سپین باز شو نو دا چې دی او بیا چې دی د سرکاري وسایلو باندې ټول نوښار لګیا دی چې سرکاري وسایلو باندې جلسه وشو پیسې پیمنټونه خلکو له وشي چې راشه بهي ته 1000 روپۍ واله ته 15,000 روپۍ واله او ته جلسه کې شرکت وکړه په جلسه کې چې کوم خلک ولاړ وو هغوی هم دا وویل چې یاره موږ به ده سره وګورو چې الیکشن راشي نو خبره دا ده چې دا ډرامې موږ وایو چې دا دې بندې شي او عوام د خپل سترګې کولو کړي چې هغه خواب به ده پېژني غلب سا ده پېژني عوامو سره ده چابي د عوامو سره ده چې عوام راپاڅېده د حق سره
د جماعت اسلامي سره راپاس سبا به د ټول حالات بدل د حاجي صاحب په دې ډېر خلک راوستي چې څلور منسټران زه نوم نور کوم دوه محمود خان ورکړي په نگران کابینه کې نو په دغه لالچ هم ورته ډېر خلک راغلي خو هغه شی خو هم ونه شوه نو دې خدا خلکو له وایي چې هره زه بیا وزیر اعلی که نه نو په دې کې نو ځینې خلک ورسره دي توپیر کېږي نو مطلب دا دی چې بل حاجي صاحب د دې زوی تحصیل میر دی د نوشیره نو هغه ته اخلاقي طور استعفا ورکول نه پکار چې دی پارټي بدله کا کار دا وه چې دی پارټي بدله کا عمران خان د پارټۍ نه دی جدا شو خلکو منډیټ د هغې پارټۍ دې نه میلاو شوی و د هغې په وجه باندې دی امیر شوی و نو دله اخلاقي طور په کار دا و چې د فوري طور د دغه ځای نه استعفا ورکړې وه دا هم د عوامو سره د نوښار د خلکو سره ټوکې مزاج او چې عوام ورسره د نو الیکشن دی کې څه دغه نشته مخکې سره ریزاین کړی چې زه بیا الیکشن کوم نو بیا به د پته لګېدلی و چې دی څومره اوبو کې دی انشاءالله جماعت اسلامي به د دې نظام خلاف مسلسل جدوجہد کې روان دي ولاړ به او مونږ د ډي سي صاحب هم دا وایو حکومت هم دا وایو چې اخر دې څنګه جلسې کوي ولې کوي اول خو دې دفعه 144 سم وکنه 144 سم دا لګولې ده دله څنګه ته جلسو اجازه ورکوي یو غل سړی یو ډاکو سړی یو کرپټ سړی او مطلب دا چې هغه د عوامو پورې د نوښار خلکو پورې ټوکې مذاق کوي که نه څنګه ته هغې له اجازت ورکوي چې هغه دلته راځي او جلسې دې کوي او نورو له وایي چې نه ته جلسې مه کوه که د مهنګایۍ خلاف څوک راباسي د وابډې د ظلم خلاف څوک راباسي ته یې منې کوې ولې ته منې کوې څه چل دی پکار دا چې عوامو له زه دا اپیل کوم چې تاسو روځئ د مهنګایۍ خلاف روځئ د دې کرپشن خلاف روځئ د وابډې خلاف روځئ جماعت اسلامي تاسو سره دی انشاءالله دا جدوجہد به خدای پاک زموږ کامیابوي موږ به د یوې لمحې دپاره انشاءالله په ارام نه کښېنو د دې نظام خلاف د دې ظلم خلاف د دې کرپشن خلاف د دې بېدینۍ خلاف د دې خلاف به زموږ تر مرګه پورې انشاءالله جدوجہد جاري عوامو له موږ دا اپیل کوو چې تاسو څومره په دې کې رستوالی وکړو دومره به تاسو له تکلیف سیوا کېږي موږ به د دې خلاف اړم یو یو مقام نه پرېږدو انشاءالله دا جدوجہد زموږ جاري دی تاسو مهرباني وکړئ تاسو سترګې لږې کولاو کوئ او مطلب دا چې تاسو ټرانسفارمر بنوم په یو چپلاسیتوب بنوم او د یو لارې کوڅې د پخولو په نوم باندې دوکه شئ او بیا مطلب دی چې ټول عمر د دې متکې پرئ او بېعزته کېږئ او شرمېږئ او دغه حال چې دا کم دی نن انصاف چې دی نه په عدالت کې میلاویږي نه په تاڼه کې میلاویږي نه په یو محکمه کې میلاویږي محکمې حکومتونه وسایل دا ټول دي څه خرڅ کړي او څه خرڅۍ لګیا دی نو تاسو دا مهرباني وکړئ د ځان په ځان باندې د غیرت دپاره په دین باندې د غیرت دپاره په دې ملک باندې راپاسئ او جماعت اسلامي سره ودرېږئ انشاءالله خدای پاک به تاسو له بریدل کې مهرباني